تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت باندې د موجوده خودساخته اضافه چې په شپېته ورځو کې یو دم 239 روپو ته پټرول ورسېدل. دا د موجوده نامنهاد او جمهوري حکمرانانو دا د هغو د ناقص پالیسو د وجې نه نن په ملک په پټرولو کې اضافه وشوه. تاسو به لیدلي نه داسې یو حکومت نه دی راغلی، داسې یو حکومت نه دی راغلی چې هغو مسلسل په پټرولو په مصنوعاتو کې نرخونه اضافه کوي. 25 روپۍ اضافه چې بیګا کړې ده. موږ د تاجر برادرۍ د نماینده په حیثیت باندې دا مکمل طور باندې موږ مسترد کوو او حکمرانانو ته موږ دا واضحه کوو چې خپلې شاخرچیانې چې کمې دي هغه مکمل طور باندې کمې کوي. پرون نابل ورځ یو وزیر ورکړي دي، یو وزیر ورکړي وو چې 2 پیالې چای مسکئ. زه دغه وزیر باندې دا واضحه کومه چې ته کله ګاډي ته خیږې نو تا خو په ګاډي کې ځان ته ایر کنډیشن لګولی، ستا سره چې کم پروټوکول ګرځي، د بیروکراسي سره چې کم پروټوکول ګرځي، ټول وسایل خو زمونږ په دغه پټرول په مصنوعاتو باندې خرچ راځي. د افسرانو دفترې چې وینئ ایر کنډیشن پکې لګېدلي، غریبانانو ته په کورونو کې بجلۍ نه میلاویږي ورته. د بجلۍ وولټیج دونه کم کړی دی چې هغه د 0 برابر ده. عوام چې سهار راپاسي، غریب عوام چې سهار راپاسي د وړو په چکر کې، د غوړو په چکر کې، د چینۍ په چکر کې، د مزدورۍ په چکر کې. موږ اخر د پاکستان د دې مقصد دپاره خو نه جوړ کړی چې په پاکستان موږ جوړ کړو دا سرمایدار، دا جاګیردار، دا د دې علاقې د خانان، دا صنعتکار به په دې کې مزې کوي او غریبه طبقه چې کومه ده په یو ټایم په رزق پورې به اهریان ګرځي. د وړو تروړه نن ناشه وګوره په 1400 روپۍ باندې نن میلاویږي. د غوړو نرخونه نن ناشه وګوره چې د اسمان سره خبرې کوي. د چینۍ ریټونه وګوره نن د اسمان سره خبرې کوي. د پټرولو د نرخونو سره چې څومره اضافه وشوه، 239 روپۍ اضافه وشوه چې نور کله به تا 1000 روپۍ ورکړې نو 10 لیټره به پکې کېدل. دا کم ظالم او دا کم جابر حکمران چې په موږ باندې مسلط شوی دی یو طرف ته دا خبره کوي چې دا د سابقه حکمرانانو پالیسیانې وي، چې دا پالیسیانې غلطې وي. تا به دا حکومت ولې اخیستو؟ تا به دا حکومت نه اخیستو. تا به ورته وایي چې وروره دغه زوړ حکومت پوه شه، کاري پوه شه. اوس موږ دا مطالبه کوو، ټول قام دا مطالبه کوي، منګوري تاجر برادري دا مطالبه کوي چې زر تر زره دي دا ظالم او دا جابر حکمرانان چې کوم دي دا د قوم د مفادو په خاطر باندې استعفا ورکړي. انتخابات کول د دې مسلو حل نه دی. که انتخابات کیږي هم دا زړې چهرې چې دي دا بیا کامیابیږي. کم از کم د 15 کالو دپاره د 15 کالو دپاره قومي حکومت جوړول پکار دي او په دې ملک کې داسې پالیسیانې جوړول پکار دي چې په هغې کې د غریب دپاره بهترینې فیصلې کیږي. دا د سرمایدارو، دا د جاګیردارو، دا د صنعتکارو حکومت دی. دې خلکو د قوم خزانې تباه کړي دي، د قوم خزانې والي دي. د دوی سره د قیام پاکستان د ورځې نه د روس سره مکمل طور باندې احتساب کول پکار دي. دا په دې باندې نه کیږي چې روزانه به پټرول په نرخونو کې به اضافه کیږي. زه د قوم نم دا ګیله کومه، د قوم نم دا ګیله کوم. چېرته په جومات کې خیرې کړي دي، چېرته د جومات مخې ته اواز پورته کړی دی، څوک راوځي الله تعالی وایي چې د ظلم په خلاف باندې څوک اواز نه پورته کوي هغه زه سره موافق کوم. نو کم از کم موږ له پکار دا دي چې د هر ظالم په خلاف باندې موږ اواز پورته کوو. موږ الله تعالی انسانان پیدا کړي وو، موږ د یو الله نه یېرېږو، موږ د انسانانو نه یېرېږو. په دې ملک کې جمهوریت دی، په دې ملک کې نه امریت شته. پکار دا ده چې د دې ظلم په خلاف باندې سبا د جمعې ورځ ده 2 رکعاته نفل پسې وکړئ، کم از کم نفلونه پسې وکړئ چې دا حکومت خدای پاک تباه برباد کړي. د دې حکومت تاسو ولیدل، د دې حکومت ته راتللو سره تاسو ولیدل چې نن زمونږ په منګوره ښار کې د اوبو کم قلت دی. د الله د طرفه موږ له الله تعالی هر نمونه نعمتونه راکړي دي، خو د دې بیروکراسي او د دې سرمایدارو په وجه باندې نن په موږ باندې هغه بارانونه هم د الله د طرفه په موږ باندې بارانونه نن ولاړ دي. نن بارانونه نشتي، په هر کور کې ژړاګانې دي، په ځنګلو کې ځناور چې دي هغه تباه برباد شول. په سوات کې ځنګلو ته اور ورته کول ما چېرته په یو جیان کې نه ولیدلي. د دې دپاره موږ مطالبه کوو چې د منګوري د هایکورټ د ججانو په سربرۍ کې دي د سوات د ځنګلاتو دپاره دي یو تحقیقاتي کمیټې جوړه شي چې د سوات ځنګلاتو ته دا اور چا ورته کړی دی. په دې باندې کار نه کېږي چې ورځ ته ورځه به خلک لیوي والا به منډې وهي، سیول ډیفینس والا به منډې وهي، سیول سوسایټۍ والا به منډې وهي. کم از کم پکار دا ده چې د سوات د ځنګلاتو تحقیقات وشي او د پټرولو دا کومه اضافه چې کړې ده دا د کاروباري طبقه د منګورې چې څونه ده، د سوات عوام چې څونه دي دا مکمل طور باندې مسترد کوي، دا مکمل طور باندې رد کوي او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې زر تر زره د دې استعفا ورکړي. ډېره مهرباني.